بسم الله الرحمن الرحيم. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. ګوره دې نه دا مسأله امام بخاری ذکر کړي چې په ذبیحه باندې نوم د الله اغستل، یعنی د ذبیحه د حلت شرط ده چې پاغي باندې الله نوم واغستل شي. بیا د دې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې یو سړی قصدن و ارادتن عمدن بسم الله او نوی او بس چړکای په چرګ مړای باندې کیدی او خشت را یاد غړي بيزي متروک التسمیه عمدن ورته وي. مسلک حنفی دا دی چې بسم الله عمدن پر خودن کی ذبیحه مردار ده او د قران نص قطعی دی چې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. حضرات شوافی علیهم الرحمت فرمائی متروک التسمیه اور غیر متروک التسمیه چې دا دواړه علی السویه برابر دي، کیونکه قصدن پر خدا او کې سهون ته پات شو. په دواړو صورتونو کې ذبیحه حلال ده، تکه چې حدیث کې راځي کلو فإن فی قلب کل امرئ مسلم اسم الله. در مسلمان فضل کې د الله نوم پروت دی، تکه په خله دی واغستو کې واته نه غستو خدا ذبیحه چې کومدنو دا حلال شو. احناف حضرات فرمایي د امام شافعی علیه رحمت ته حنفیان مؤید دی په دې مسأله کې چې د عمدن دی پار لا تاکلوا دی اور هر چې سهون او نسیانن دي نو رفع عن الامتی الخطا والنسیان دي. په دې صورت سره متروک التسمیه عمدن سره ذبیحه مردار پاتې کیږي، او کې چې متروک التسمیه ناسیان وي په بیا حلال ده. اولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله کې نقطه دا ده چې مشرکین به اعتراض کوي چې کوم شی الله وجنه نو هغه تاسو چې مردار دي او چې تاسو په خپل وجنه نو حلال دي. اگر خط په انف مرشي نو الله وجه دغه چې بظاهر دغه د قتل اسباب خو نشته د تاسو دار دي او چې ته په چړکای کې د نبی حلال دي. دغه یو جوابدار چلکا داس الله کوي. خو موږ چې کوم خبره کوو دغه دا معنی نه ده چې په کوم څه زمونږ لاس چلے ده نو هغه حلال دي. ونه موږ مو چې آمدن کې یو سړی آمدن پری دی لاس په چلے دل د موږ ورته مردار وي. اصل شی ذکر د اسم الله دی چې کل شی ذکر علی اسم الله هو حلال وکل شی ترک علی اسم الله آمدن هو مردار. پوښی کنه مسله آسان شو. بل خبردار چې اصل شی په جانور کې چې کوم شی مردار دی هغه دم مسفوح دی، نو په ذبح سره اخراج دم مسفوح شي نو لحم حلال پاتې شي. و اما موت بخطف الانف چې دی نو هغه دم مسفوح خروج نشي، لہذا هغه دم مسفوح چې دی ګنده او پلیت وي. هغه په وخت سره چې پاتې شي نو کوی کې دا شي لکه چې په کوی کې څه شي ارتاو شي مانګه کرتا شنو پلیت شو. نو امام بخاری باب التسمیه للذبیحه باب دې بیان د نوم غستو درب فذبیحه باندې بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر. ومن ترک متعمدا ورا هغه چې پر خدا بسم الله نوم د الله قصدنا نو نه به خوري. وقال ابن عباس من نسي فلا باس. ابن عباس وی کی چانه نسیانن پاتې شو فلا باس. فلا باس سمانه ده نشته ورته ګنا نو راځي دغه خړل تفار لاس. وقال الله تعالی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. ترک د نوم د الله فسق ده. امام بخاری زنده باد وی
والناس لا يسمى فاسقا. ماشاء الله امام بخاری ناشنا ډونګي ډونګي خبرې کوي. او هغه سړی چې ناسی دی آیت فاسق ویل کیږي نه. نو معلومه شو چې ترک د اسم الله فسق دی نو دا خو آمدن سره متعلق دی نسیان سره نه. وقول عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. نو معنی دا شو چې دا شیطان ته وسوسه شي چې مقتول درب چې د مردار دی او مقتول د عبد حلال دی. دا څنګه دا شیطانی خبرې دي. اصل شی حکم الهی دی. دا نظر شماله کا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هريره عن سعيد بن مسروق عن عباده بن رباعه بن كعب عن جد رافع بن خديجه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخليفه فاصل الناس جوعا فاصلنا الى الغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بس دا حدیث ترجمه کوم رسول بل حدیث را روان دی. خیر دی ستراوی تھوڑے دی او رسول دغم نشته تعارض نشته دی په قلار روانو سا. رافع ابن خدیج فرمایي چې كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم بذل حلیفه. کته چې ما روټه نه د خوړل نو ما ته ملاوي دا مان د خوړل نو ما چې تاسو سره زما مساوات پاتې شي چې دا نو چې مولا خېټه ډکره او دې راغل دی زما خېټه تشه ده نو زما وخت خرابوي نه ان شاء الله مساوات ته خوشوي ښا. رافع ابن خدیج چې كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم بذل حلیفه موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام د ذل حلیفه دا مدینه ته نږدې زیاده. فاصاب الناس جون ورته خلق تلوغا او موږ jihad ترادو مال غنیمت موږ ته ترلاس شو. فاصبنا ابلن وغنمن موږ ته ډیر او خان ملاو شو او ګډي بيزيو ملاو شوی. وکال النبي صلی الله علیه وسلم فی خریات الناس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د لخر په آخر کې را روانو مخکې کشرانو حضرت په آخر کې را روانو او مرا رسول را رواني. فعجلوا نو بعض خلق تلوار کو څه مطلب شو د حضرت راتلو ته انتظار نک او زه خدا سره نه مزه ټول صحابه کرام دي خو کله کته زوین مونږ به چې مشروطي وکړه یمړو کې شیو حضرت را راضي زه خدا خو زمونږ مال دې کنه انو اعلی لیکل او کټوي باندې کړه خوړه خټکیږي پوښوي نبی اسلام چې راغی سم کړ دي ودا وګورځي او پر دې حق خوره ته دی وایي چې سو پر مال غنیمت تقسیم شي نه ناغي سره د ټول غانمینو څخه کم دي نو برخوي او بیا تقسیم حق د امیر دی نو امیر نامه کې ته څنګه راځي تا تقسیم وکړه. فنصب القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ورسه دیشه حضرت دوی تا فامر بالقدور فاكفيات حکم یو کو بکاټو الټا کړی شي یعنی نذکور کړی شي. ثم قسم نبي حضرت تقسیم کا فعدل 10 من الغنم برابر کړل لس کډي بيزي ببعيرن په یو اوخه نمانه شبیر احمد عثماني تا یو اوخ به ورکاو نو عبد الوارث رحماني تا اته لس کډي به ورکولې فند منها بعيرنا په دغه وخت یو اوخ او تفسید معنا او ترې د مستی وکړه. وکانه فی القوم خیر یسیرا او په دې قوم کې اسونه خودشمار لګو فطلبوه نو دی ور پسې شو د بایر فاعیاهم نو دی اوخ داخل استړي کړل سمانه شوې اوخ فزمند دی خستړي شو اوخ نه رسو نو کتاب خستړي او کتاب نه خلاصي ونه څنګه فند منکم وشي اردا تختیدل تاسو نه فاوا الی رجل بسامین نو مخکې یو سره دیتا په خپل لندې سره فحبسه الله الله ایثار کې ورتا سبحان الله معنا دا چې نزه ولا اخلاص کړه زخمی شو چې زخمی چې په دې ارتاو شو الله را ایثار کې ورتا. فقال نبی صلی الله علیه وسلم ان لهذه البهائم عوابدا بشک دې دنګورو دي پارا تری دل دي عوابد تری دل دي کاوابد الوحش شان د تری دلو د وحشیانو فما ندکم علی ند علیکم منها هرغه شی چې نفرتو کی پتا زبان د دوینا نفس نو به هکذا بیا د علاج پکار دی چې په دې ډیره کې تختی دي اول بد اکرام سره مونږه لالولې
او ورزول بسم الله او قبله په مغه او زدا علاج. قال بايوي وقال جدي انا لنرجو او نخافو. یورز نبی علیہ السلام ته منګه امید کوو یاوی چې موږ یریګو ان القل عدو وغدا چې موږ به سبا دشمن ته مخامخ کیګو ولیس معنا مدن امسه چاکو چوڑا کوي نشته اف نصبه بالقصب ای موږ په درمو ولالول شو قصب پیجن کنا دا ناله پیجن قلم بچ جوړی دا لکه اوس بانسونه شو ابھی تو سمجھ گئے نا बांस का टुकड़ा है उसको दरमियान से यूं करो तो उसके से छुरी बन जाती है. ठीक है, ज़हन में काम आता है. खाजी कालो फरमायल मा अनहर दम्मा व ज़िक्र अस्मुल्लाह हर अगशे चिविन तुये और पागिद नुम दल्ला वागस्शी नुफकुल खुरा हुशर दाद लेसा सिन्ना चिप चकनी लेसा सिन्ना चिप गाखनी रोज़ को आज़म रारवान दे तो मान दाशो चिप गाखनी मुझे कहना लगा दानी चिचर गौनी सी और दे खुद को रगू नहीं था बस गया मारा पाखा की कोशिश कहना अनदासी बना कहे आवाज ज़फर और नुक और दाबाई नुकुन दासी का दिल गट गटी और चिदा नुक पकी उमंडी और काटे के वसौखबिरकुम अनहो अम्मसिन फाज़मुन अर्ज गाश दे फाज़मुन दा डुके दे अम्मा ज़फर फमुदल हबशा और नुकान चिकम दी नुदा चढ़ी दा हबशानु दी अलग मिशकात चमालो लो न पदी वजन पोय दवा चिदा गाख दे अम्मसिन फाज़मुन हर चढ़ डुके दे नो आज़म दे न मतलब सोच फाज़म माने अलाल जायज न दा वलिल जायज न दा ए नुक्तम यू किताब की कतल और रफान दौरा संगा ज़का च पैगंबर अलैहिस्सलाम द अडुकू पलितोलना मंगमना करियो ज़का च दा ज़ाद द इखवान जमंगा दे जित अलाल के न तमी मसूफ और सवलगी न जन द फराक नबूजी न सल पाक से पलित है मसला हल शुआ जरगराशी बाब मा ज़ुबिहा अलन नुसुब वल असनाम बाब दे बयान द अगसिल जगह अलाल कृषि पर दरगाउनु बांधे वल असनाम पे बुतानु बांधे गोरा बरा हाशा उगोरा अन नुसुब मा युबद मिन दूनिल्लाह नुसुब अर अगसिल तवी चिदागी इबादत की दी शिदल अल्लाह जात न बगैर और असल की द नुसुब माना आगा गटी दी चकम पर दरगाउन बखल को द्रू ले आयो यो गट ख्वा के वे दरिंदा अलालो बहाइम बालालुल और ब्या बेगा खोड़ल और अंसाब द बुत न मुराद दे नु दरगाउना और बुतान शु नु दीन मालूम शुआ चहर आगा सावरे च द यो जे यो बुकई ताजीम और इख्तिराम दे पार ज़बकी की ना मुर्दार दे. अब सब समझ गया है हर वो जानवर जो किसी जमीन किसी मकान की एहतराम और ताजीम के लिए ज़ब किया जाए तो मुर्दार है. और दा मसला इब्न कसीर जिक्र कर द सूरतुल बकरा के जी बस 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 लिख सबर कहा इबारत बदा से हुए पता लगी चिदा इबारत भी लिखी बेल बेटे के खलासूल दी नुमा खान बुर बेली गया तुम से कितल तक कार दे दो तुम से पटी ची दगा खराबी की हो चुका ना इस शे तुम कार अड़ुष्टे है ना पसड़ी सीनी बना से बोझ लिखा ना बोझे क्या ना जब और तसंदान की प्यारे की दे पलकुन गुजारूना ऐसे मुतमैन और तनास इत्मीनान सरा नमासरी तो वक़्त रखा तवज्जो करना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबुवत नमक की यौ दावत की शरीक शदल हदीस मुख्तसर है यौ दावत की शरीक श हजरत ता चा वखर आकड़ा जी दा हजरत द नखरा ब्या ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल ते विच दावत ले तासो करे हजरत दी तो मखिकरा नो ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल वी ज आगा वखर नखरमा चकम मांद अल्लाह नुम निया नस्ते शवे और द गैर अल्लाह पनुम अलाली की ज आगा नखरमा
دیده کې حدیث نه دا معلومیږي چې پیغمبر سے ورته مخکې کړ چې ته قرآن هغه زو نه خورم اسدا سنت ده خلق نبی پاک ته مخکې کړ حضرت زو نه خورم او دا نبوت نه مخکې خبره ده هغه نه بعد بیا زید ابن عمر ته وړاندې کړی شو ناغه مو چې زو نه خورم او دا هغه سړی و چې شیخ القرآن د پنځپیر وي موحد د زماني جاهلیت دا یو ټکی و دا د زماني جاهلیت موحد او دې تقریر د ډیر زبردست 540 بخاری کې ان شاء الله زو درته یم هغه تفصیل دی سالم وی انه سمع عبد الله سالم وی ما خپل شیخ عبد الله ابن عمر ناوریدو یحدث دی بیان کوان رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لقي زید ابن عمرو ابن نفیل چې د مخامخ زید ابن عمرو ته باسفل بلدهن بلده یو مقام نوم دی نو کته زید بلدهنا او دا بلدخ چې کوم دی د مکی ته نږدې یو زید ښا ساشي لیکل دی ښا دا نوم دی وذاکا او دا خبره کله او دا ملاقات قبل ان ينزل على رسول الله صلی الله علیه وسلم الوحی مکه دینا چې حضرت وحی شروع شوی و نبوت نو ملا شوی فقدم الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم سفرتان وګوره فقدم شن جوړیږي ما فقدم الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم سفرتان معنی یاد فقدم نو مکه کا حضرت صلی الله علیه وسلم د امر نو فعلتا سفرتان دسترخوان فیا لحم چپای کی خوشوا او که مانشی فقدم الیه مخی کرشو دیتا وخا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لطرف دا پیغمبر سیبنا سفرتن یعنی فی سفرتنا فابا دی انکارو کو زید ایاکل منا چی دیتی اخری ثم قال نبیار دی زیدوی انی لا آکلو مما تصبحون علا انصابکم زنخورم داغسینا چی تاسو لالوی پا درگاون اخبلو ولا ناکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ او زنخورم مگر آغشی چی باغی نم دا اللہ غستی شوی مطلب تو رسیدی صابر حق تا پوشوی سو مطلب حدیث مطلب منظر پوکا حدیث تا بظاہر معلومی کی چی حضرت دی سڑی تا غوخا مخی کنا چی توخرا دی زنخورم او دینا معلوم چی حضرت بخوری لیوی کنا دلتا حدیث مختصر بخاری جلد اول راکا چا سخرا شابہ 540 شابہ سو بدر راو باسی 530 ایک گورا مانا دیگر بر تکی تا گورا زید ابن عمرو نفیل بی اسفل بلدہن دا اقا روایت قبل ان ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوحی فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکرد التنو فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن نبی علیہ السلام تا سفرنیز دیکھ رشوا دتخان فابا ان یاکل منها ثم قال زید انی لست آکل مما تصبحون على انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ اسوی وإن زید ابن عمر کان یحیب ولا قریش زبائهم ای یقول تقرید دیر ناشنا یقول دی الشات خلق اللہ دا گڑا کو پیدا کرے دا رب وانزل لها من السماء الماء او دین پار ورید برن باران وانبتا لها من الارض او دین واخذر غن کری رزمکنا ثم تصبحون على غیر اسم اللہ انکار لذالک و ازاما له مسئلہ حل شو جی باب دے پا بیان دے قول دے پیغمبر سے علال کا پنم دا اللہ سبحان اللہ وایا صبغت اللہ سبحان اللہ تو صبغت اللہ ہے کنا صبغت اللہ سبحان اللہ وایا دی باب قسطلانی چه سورا ناشنا خبر کړی دا ستاسو په دې حاشیه کې دا نه چې ولاد د کوی کاف د غر نه خبره کوي ستاسو په دې حاشیه کې دا ډیره قیمتي خبره ده چې د دې باب مقصد څه دی او ما قبل سره تعلق څه دی اوښوي نو دوه خبرې کوي ډیره ناشنا خبره کوي د دې باب مقصد دا دی چې قرباني مخکې د مانځنه نکېږي
لکه څنګه چې ذبح بغیر د نوم د الله نه نکی نو قربانیو کا پست مانزنا او علالک په نوم د الله بس او خسته خبره ده ان شاء الله باب قول نبی فلیذبح علی اسم الله اے علالک په نوم د الله سره شابه طالب جانا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس بن جندب بن سفيان البجلي قال ضحینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانیان وکړم حضرت صاحب سره اضحاطا قربانیان ذات یوم الفرد الاختر فاذا الناس قذبوا ضحاياهم قبل الصلاه خلقوا على کړي خپل قرباني د مانځنه مخکي فلما انصرف هر کله چې حضرت مظفرش رآهم النبي صلی الله علیه وسلم انهم قذبوا قبل الصلاه حضرت کلیدل داخله چې دوی علي کړي مخکي د مانځنه فقال حضرت من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكان اخرى چاچ مخکلاله کړي نو غم قبول نه ده راي په دې بلاله کوي ومن کان لم يذبح حتى صلينا هغه چا چلاله کړي ني تر دې چې موږ مسکري فليذبح على اسم الله الله په نوم ذبح کوي تعلق څنګه شو استاشیل کې ډیره زبردست خبره حاصل ده الذبيحه بعد الصلاه وبالتسميه اے ذبیحه چې دا د مونږ نرستو دا سره د بسم الله نه ده مطلب یې څه شو مخکې د مانځنه ذبیحه جایز نه ده دارنګي بغیر د تسمیه هم ذبیحه جایز نه ده نو مثلا بسم الله ثابت شو مخکې د مانځنه قرباني صحیح ثابت نه ده لہذا به د بسم الله نو ثابت نه ده قرباني وکای پس د مانځنه نو پس د بسم الله نه شابه طالب جانا اې د نر بچیا استاد دا مسله خې چالک علاله و پس سره کیږي نو وای ما انهر الدم هر هغه شی چې توی وینه د ساورینا من القصب چغا نلوي هغه بانسوي والمروه توجبو شګنا والمروه او هغه تیرا غټوي شکړه د غټي موږ وته والمروه شکړه د غټي وی والحديد او اسپنوي دې سره جایز دي ځکه په دې غرونو کې داسې غټي وي سپینه غټي وي چاغه چماتي شمه چوڑا کوي او کینن په دې علاقو کې دا توره غټي خلفته پاړې وي او په دې مقبري کې پراته دي نو تاسو لار چې چیرې تاسو ته دغه څه شکر ملاو شي نو ګوره غسل کوي په شان د نه معنی دا شو چې ار هغه شی چې وینه وباسي نو باغی سره ساوري علالیږي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر عنا ان ابن عمر او ابن اباه اخبر ان سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر یعنی نافع وی چې ما دا کعب ابن مالک د زوینا واوریدل چغي خبر ورکو زما شیخ ابن عمر تا معنی یاد کړه منډي بوای خو سبب بیا په نفرږي ان دې لپاره د هر ټکی بیل ترجمه کوا ان اباه اخبره بابا ولا خبر ورک چې ان جاریه لهم او دا ترجمه د حدیث موږ څنګه بار روان دي او زه به تاسو ډیر خوند بکې پوښي ان جاریه لهم د یو جنایوا یعنی وینځوا کان ترا غنمن بصلا او دې سرول ګډي بيزي بصلين په مقام د صلای صلات مدینه سره جوخ غر دي هغه ته غزوه احزاب هم وي البته احزاب هم شو او اوس ورته هغه بازار سره چې جوخ غر دي نو خو ته لاړ شې بیا پته لګي کنه فاب سرت بشات من غنمها موتن دې جنې ولیدا په یو بيزي د کندک باندې آثار د مرګ فکسرت حجرا دې ما تکړه یو غټه فذبحتها دې سره الا لکړه فقال علي لا تاكلوا فقال چاوي جی مالک د ګډ بيزوي مالک د ګډ بيزوي خپل کورتا لا تاكلوا مخره دا دي جنه الا دا حتا اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسالوا زبتا پوسکم او حتا ارسل الیه من يسالو یا حضرت سوک لګم چې تاسو کی فاتن نبی صلی الله علیه وسلم او باسیله فخپل راغه یا سوک لګ فامر النبي صلی الله علیه وسلم باکلها اوس ګوره دي کې پنځه مسلې دي خو بیا په مسلې باندې غوږ کیږي الکس یو جنیوا آی بيزي سرولې ناصاب په یو بيزي باندې د مرګ اثر پیدا شو نو سوکونه سړې ونه نو دې منډه کړو غټه ما تکړه
نو دغه هغه شکری باندې دا بيزه حلال کړه مالک چراغ وته دامړه کېدنه حلال کړه نو مالک د ګډ بيزه راي نبی عليه الصلاه والسلام ته وی دې جنې دا شی زبا کا دا په موږ حلال دي کې حلال نه دي نبی عليه السلام به خورا محدثین دینه 15 مسلې ورکړي خو جوړی کی سلور خودی 15 کړی دي یو مسله دا چې د خزې د لاس ذبیحه حلال ده نو بل مسله دا چې د ویز د لاس ذبیحه حلال ده نو خدا حروی حلال ده نو کې امشونم حلال شو دا خبرې شوې درېمه خبره دا شو چې یو مالک د اذن نه بغیر دغه په مال کې تصرف کول جایز دي ٹھیک شو کچری دا تصرف فائدمن په حق د مالک کی وي اوس مالک خودشته خودی جنې دا ګډه بيزه حلاله کړی دا په نشمري سبا لیکن دا د مالک فائدہ ده کنه حلاله کړی مردار شي بو درې مسله دا ده هر هغه شی چې قریب الموت وي نو دغه حلال الفقار دي پینځو مسله دا شو چې جواز ذبح بكل ما انهر الدم کسے کی باشد چلو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن ابن رجل من بني سلمة اخبر عبد الله ان جابر بن كعب بن مالك ترى غنما بالجبال الذي بالسوق وبسلم وصيب شاة من اباد الكفا فكساد حجر بعد حق روایت خودی کی اور سوٹی کی کنا ان جاریه لکعب ابن مالک د تسراغ کردا جاری د کعب وا تر الغنم بالجبال جبل به کنه تصغیر د جبل د هغه ورکوټه غونی غر چې مدینی سره دی الذي بسوق چې بازار سره جوخته اوسم بازار سره جوخته و ما قتله و بسلم مصیبت شات منا فادرکتا ورسول دی فکسر حجر فذبح تعالی لکړه فذكر للنبي صلی الله علیه وسلم فامرهم بیاکریان چلو شابه پینځه پانی پاتې به ټوکو فمدل حبشا هر چې نوک دی نو دا د حبشان شورکای دا وامسن فازون وندبیرن او تخدیر یو فحبسه نو معنا الله ورته ایثار ک فقال ان لهذه الابل اوابدا د دې خانو سوي تریدلوی پشان تریدلو د وحشانو فما غلبکم منها چې بتاسو ضرور شي چې نیول نه راکې فاسنو بیا کذا بیا روانکاری سره دغه څه پکار دی چې دلته واسه چې په دې پروتي بیا اقا خبره د بیا امام بخاری راوړله چالک د خذ د لاس ذبیحه حلال ده خذ لاس ذبیحه حلال ده او د وی د لاس ذبیحه حلال ده په اسلام چې کوم د خذ له څومره حق ور کړل اوس ګوره کورونو کې خلک تاسو نه خیر اوس خو نه کې مخوي چاته چرګ مړه کېده خدای با چړکې پیرا کله ډیران ته دا خود حلال کړل نو مطلب دا چې تاسو یو کار نه د خذ احکامات چې کوم دي اپ شان د سړو دي نو شریف د لاس حلاله جائز ده نو د خذ لاس حلالم احمد جائز ده شابه وفي قال حدثنا صدق بن قال اخبرنا عبد عن عبيد الله عن ابن لكعب بن مالك عن ابي ان امراه ذبح شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها وقال له فسئل ذلك خوك ذکر عبارت پورا ګورم غره دا زما طریقه ده قال له حدثنا ابن مسلم رجل من صار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نجارة لكعب بهذا وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن رجل من صاري عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ اخبر ان نجارة لكعب بن مالك كانت ترى غنما بسال مصيبه شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها بس باب لا يزكى بالسن والعزم والظفر خلاص باب دې په بیان د دې خبرې چې حلاله جائز نه ده په غاښ وس عزم په اډو کې والظفر او په نوک سره ٹھیک شو ځکه چې غاښ باندې چې خله کې د دن نه نو تیسر علالی کی نه چک دی چک نو معلومه شو چې په چک جایز نه ده او چې اډو کې بار وی نو اډو کې په لیدور جایز نه دی او نوک چې کم دی نو داغه مدل حبشیه چلو قال حدثنا قبيصة بن قبيصة قال حدثنا سفيان عن
ابي عن واحد بن رفاعه عن ابي حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ما نهر الدم الى السن كل خرا یعنی ما انهر الدم الا السن والظفر هر هغه شی چې وینه تویي او الال شي خرا او د اډو کی او د ظفر نه باب ذبیحه العرب ونحوهم قربان باب د په بیان د حکم د ذبیحې د باندچانو دیهاتیانو یا د په مثل اوس عرب نه مراد هغه خلک دی چې هغه دین سره مانوس شیو خلا پورا مسائل ورتنو معلومات نو اوس مسله دا شو چې د دیهاتی عربي د لاس علاله حلال ده بس دې ځکه یو بل مسله ځکه بچ شوالی سرکار کې د مسلمان د کور خوراک تعالی ملاو شي نو پاغي باندې ځن اوکه خ او هغه اخرى دا مو ورکې دي چې دی بسم الله بني ویلي نو منګه سواد روانو ډیر مخکې خبره ده امیر محترمو بیا په دې د ګډ ژوند تیر کړی یاره پتاس طالبان څه داسې خپه دي چې کور ته یاد شي لګي چل دی مخه کېږي لکه خیر مخه کېږي تا خیال نه ورته کنه نو اوس دغه حدیث دی چې په خلکو باندې بدګماني باندې کوي ها قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني اسامه بن حسن مدني قال شاب بن ورد عن ابي عائشه ان قوما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوننا ولا عناشتا ان قوما قال النبي صلى الله عليه وسلم یو قوم نبی علیہ السلام ته ان قوما یاتوننا مخب انو دا انده یو قوم راغلی موږ لا بالله می په خوشو لا ندري موږ نو خبر او ذکر اسم الله علیهم لا چې په دې باندې په دلالي نوم د الله غسته شي یا نه فقال حضرت سم علیه انتم وکلوا تاسو په وای خره او دې دا مطلب نه دی مولانا صاحبہ چې عند الاكل بسم الله چې کومه دا هغه یکفي ان بسم الله عن البسمله عند الذبح دا دې چا مسلک نه دی حضرت فرمایل معنی بسم الله کې خره معنی څه شو الک شک مکوا خره خدا خورل په ابتدا د بسم الله سره دی معنی بسم الله کې خره لکه اوسم داخله کوئی چې ته روټه خوري او سوکرا چې الک راځه روټه خوري جی بسم الله کوي معنی خوري جی خوري صلی الله په نوم خوري معنی نوم د الله اخلا معنی خورا شک مک مکوا او کني بیا به دغه صفات شي قال دا وکان حضرت عائشہ وکانو حدیث عهد بالکفر او دا خلق نوی مسلمانان شي نوی پر خودن کی زمانہ دا کفر سوک مانا ایت چال وخرات لا یا مانا علالون کی نوی مسلمانان نو دویر چی بسم اللہ بویلی او کنی ویلی جی تابو علی عن الدراوردیو و تابو خالد والزفاوی شابه بس باب ذبائح آل الكتاب وشحومها من آل الحرب گورا علماء کرام او توجه وکړي آل کتاب د لاس ذبیحه دغه سو حکم دی هغه حلال بشرطی کی چې هغه نوم په وخت بسم الله په وخت د ذبیحه اسم د عزیر علی السلام یا د عیسی علی السلام نه اخلي دغه په ذبیحه حلال ده اوس دې کې دا مسله چې سره ذبیحه حلال ده چاغه طعام دار کتاب ځکه قرآن اصل کې مسلې باندې وکړه دا یارا سورۃ مائده کې راځي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اوس سوال دا دی چې اهل کتاب باندې خو چربیان حرامي وي نو دا چربي خو دغه طعام نو کې اغید لا ذبیحوی او پکې چربی نو چربی خورې شو کې نشو خورې امام مالک اور امام احمد ابن حنبل علیهم الرحمت فرمایي چې چونکی قران وی و طعام ال کتاب او چربی خدای طعام نه دی دا پری حرامو لہذا موږ جایز نه دی امام ابو حنیفه اور امام شافعی اور جمهور اهل سنت والجماعت علما وی چې قران طعام سے ذکر کر دے مراد طعام نہ مطعوم نہ دے بلکہ مراد طعام نہ ذبیحہ دا او چې کله ذبیحہ حلال شوا
نو ما يتعلق بالذبيحه اغم حلال ده نو غشي سره سره چربي هم حلال ده نو خوره شي تاسو امام بخاری جمهور سره دلته کې باب ذبائح الكتاب وشعوم من الحرب حلال ده الكتاب او دغي واضح من اهل الحرب وغيرهم چې دا اهل کتاب تاسو حربيان دي او کې غیر حربي دي سمانا ستا مقابل د جنگ دي نو هغه حربي شو او کې تاسو سره معاهده کړی دا ترک جنگ نو غیرهم شو وقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات الله حلال کړي پاس تاسو پاکیزه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم او مراد طعامنا ابن عباس بن زبایدی چلو طالب جانا وقال سور الاباس بذبیت نصار العرب فروانشت پلالی د نصار او د عرب معنا باندې چانو وین سمیت او یسمی لغیر الله فلا تاکل او کته دغی نواوري چنم د غیر الله اخلی بیا به نخوري وان لم تسمعوا فقط احل له الله او کتاب دغی نوم د الله نوم د غیر الله نی اوریدي الله تعالی حلال کړی دي ولی الله وعالم کفرهم الله ته پته چې کافر دي او سره د کفر نه تعالی ذبیحه حلال کړی دا تیشو وذکر عن علی انه دارنګ د حضرت علی سین د قسم مسله ذکر دا وقال حسن و ابراهيم لا باس بذبیحه الاقلف پروا نشته په ذبیحه د اقلف باندې معلوم شاله کتاب اقلفیانو کنه او دی بس ختنه نه کولی ختنه خو پیږي ماشومان بین سنت علم وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم مراد د طعام نه ذبائح دي چې مراد د ذبائح شو مراد نه طعام نه متو مراد نه دي چې تو هغه شی چې کوم دی بخوړ نه دی لاس الاله شابه جلاله قال حدثنا ابو الوليد وقال حدثنا شعبة بن محمد عن حميد بن حلال عن عبد الله بن غفر قال كنا محاصري قصر خيبر دا منګه په مغازی کې ویل دي و منګه اشاره انکی محاصره کوونکی د بلډینګ د خیبر فرما انسان بجناب فی شام یو سری د یارنو ورزول یو شاپور یو شاپر یو کسوړه چای کې واز دوا فنزوت لاخذه حضرت وی عبد الله چې ما ټوب کړ چې وای خلم فالتفت چې دا زموکت فیضان نبی صلی الله علیه وسلم فاستحییت من او شرمدم تنن پریمی خدا فالحاصل امام بخاری زنده آباد څنګه وی امام بخاری زنده آباد څنګه وی اشاره وکړه چې چربی حلال ده او که حلال نه وي عبد الله ابن مغفل ورته ټوپ ولې وو اغسطی ولې او د حضرت تو شرم څه په شاشه کړه مخیره باب معنی ازدک طالب جانا مسئله دادا ازدک طالب جانا چې ذبح دو قسمه ده یو ذبح اضطراری ده یو ذبح اختیاری ده ذبح اختیاری حکم رسو را روان دي پونه شو کنه پوشوی بین النهر واللبا رسو را روان دي د حلق او د جگر د سینې په منځ کې دا ذبح ده پوشوی او پانی بنده ګوري ورته چې پانی شماري کنه نخلص شي او زه ناس ما په تعارض کې نه اوري کنه اوس ان شاء الله غم مکه او کتاب زبای مسره وي او جر الاضحيه مسره وي پرېګه معنا مدینه چې تاسو وایي مده ته چې بس دې په ما خیال دې رښتیا جو عالم شو ورته خوش مولانا صاحبہ توجہ کوخا ذبح اختیاری خود ساوره تابعدار دی نو بسم الله علالک اور اوی غرزو قبله ته مخ کا او چکم دی نو غسلور رغونه دی موری حلقوم او داج ودجین دودی یو خوا بلبل خوا او حلقوم او موری چکم کی سازی راځي او کم نو واغه کتکی برکی او بدی کې امام صاحب رحم الله فرمایي چې اکثر حکم د کل د کدري حلال کینو حلال او کې په دوه دی حلال کینو بیان حلالي کم سے کم کدري وي او ذبح استراری دا د جستا می حلالو لغه د نو تختی دا نو بس مکلاشن کو په تویسا او خلف پیو باسا بس په دې به پرتی بوجګان ډیره کا کیف متفقه اقم سمانت من البهائم هر هغه جانور چې د تان او تریږي او تختی هوشي دلته ورته خله وای تاسو او تختی
نو تقصیدل خو په ګڼ قسمونه دي او طریقی تاخر خبره فو بمنزلت الوحش دا په منزل وحشی شو الکه وحشی مثلا ارنب څنګه نسی پټز نسی اوسه څنګه نسی پټز نسی دام دز دی واجاز ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم هر هغه شی چې تا کمزوري کی د بهائمنا مما فی یدیک دا غسینا چې ستا په لاس کې دي مانه چړکه ستا په لاس دا هته عاجزه کړي او علالولې نشي نو بیا وسکه فوق السیدی دا بشاند اخکار دی وفي بئر او حکم په بارد اوخه تردد فی بئر چراغ ورجد په کوی کې اوس اوزینا وته نشین بیا وسکه فزکی من حيث قدرت علی ولالک هغه طریقې چې ته په قدرت لري نو برنه ګټ ته کلاشن ورته ونیسا یا څه توروي او داسې نر سره دا وګورځه چې غوسه شي ورسره الله اکبر ما عاجزك صبر و یارا ورا ذلك علي وابن عمر وعائشة رضی الله عنه او دا دي حضراتو رائے هم دا دوکه سو در تخیم په دی وسا کې یو وادو پای کې یو میخه هوشوا داخله ته هو اتره الله 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 ادا د سترګي وخت کړي چې دا د سترګي وخت کړي کنه او اوس تاسو په منډي وي چې کوم ځای کې سړی ګوري ورپسې منډي وي پوښو کنه سو فون وته سو بارو خاطر او سو ما زم الته ولاړو ما له پاره ته زینو زب کټو ترې دا نو یو استاد مړ شي استاد مړ بلې ما ان شاء الله خو به راځي زب کټو ترې بل داسې را داسې ټوپونو اخوا او سیده دی ورنه وته خلک ورپسې شو جی ټوپه کې وشته ایو دې کې دې کور راغو یو کور واده شو او دې می خلالولې د 400 قصابان راغلو دي 400 وار سره ډیر تعلق آیا کې یو میخوا کې غوښ مې دي هغه نت شو چې نت شنو آفرین دغه سړي له قصابي دي 400 ډیر بهادر پوښ کنه منډه په دې میخه سوش او دا چې ود شو او د اخر مې ونیولا پوښ کنه هغه تختی دی ور سره دی هغه تختی دی ور سره دی چړکه ده فتلوت لو کنه یاره حق له حیران او چې دغه ځلا یو سوزه په لار په سالته کې پخپله ارتا وشو دي چړکه ورغله یو زه به خوب شم غنه چړکه ورغله ا دې ورته روانو بس وینه ختم شو هغه چې داس شو دې ته توپ بیا کې سویل خلکو ډېر انعام ورکړ یا هغه بادری ته زه حیران شو چې له پاز په وخت حق لک سره و فتلوت لو کلالی ماشاءالله دې ته بادری وي آگے جاؤ قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عباده بن رفاعه عن حديث اوس تکړه چې د حدیث تعویل لکه چې زه ګورم چې تاسو پته نه لګی شابه یو ټکی دا پکې پاتې دي دا مخکې نو ان لاقل عدو غدر من سبا دشمن ته مخامخ کیدون کیو وليست معنا مدن او مسرب چړکای ني نو سبقو فقال حضرت اعجل فتلوار علالوي یا فرم او ارن دا ارن په معنی تعجیل دی اعجل یعنی ارن یعنی اعجل بالذبح مطلب څه شو چې شی علاله نو په تلوار علال کا یل داسې شی چې زری علال کی پس چړکای ني خدای بندا هغه دغه سي بعض وخت داسې د کورونو کې چړکای پسې کنه ته بچر غلاله 15 منټه په بیاړه نه غلنا لاله بیا وترګه هغه پرېږي دي او چې بیا چړکای 13 کې بیا راځي دا دې ایجل او فرمای ارن معنا تیزیو کا په علالولو ما داسې شي سره زبکا چې زر علال شي مخکې دا اوس نو ټول آسان دي فمدل حبشت او دی وکړ واسبنا نهبه بلن وغنمنا ام تو رسید
غنیمت تو خانو د ګډ بيزو فند منا بیر یو تنو تختید فرما رجم بسامن فابسو یو سړي ول لیندر اخلاص کړ په یو درو نبی علیہ السلام ان لهذه الابل وابد كوابد الواش فاذا غلبكم من شيء ففل بها كذا چلو سرکا چلو باب النهر وتابع قال جريج عن عطاء الا ذهب ولا نهر الا في المذبح والمنحر قلت ويجزي ما يذبح ان نحره قال انه ذكر ما تبقى ده ذکر مشکلاتونه دي ها دته بخاری وی کې بخاری دا سنوي نبي ابو دغه وشکره بخاری ګرانه ده ارمان دې چې ټیم را څخوي او تاسو ما خسته بخاری ویلې پوجو کنه پوجو زه خو چې سبق ویم نو زس نستړي کېږم اچ کار مين بیا خو ځان له خبر چې کار مين زبر سکوم یم بوډا دې هم بوډا ما نو سکار ته ما ته دا وایا ها د غم لزه چا نظم خادیان لزه نظم دوستی زما چې په عوام سره نشته دی چالت کاکا خان سے ابراهيم زبل تلاړ شو هغه سره وکینا تسنګ فی ترغیب آکا خو زما هم نشته دی انا زما نو څه کار دی وشکره کله کو نه دی اگر څه خېدي گزاره کوي هغه یاد کړی دی ویل کړی توجه کو علماء کرام صاحب الحق ته توجه کرو ایوب ولې خپه یار تاو نه خندل زه پتا تاسو کومه پتا رحم کومه در بس کومه ګور مولانا صاحب ماشاءالله 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 اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ضحكنا ولا تبكنا ګور علماء کرام توجه کرو ساوی په دوه قسمه دی یو هغه دی چې داغي ذبح په نهر ده لکه اوخشو او یو هغه دی چې داغي علالول دي چړکې سره ذبح ده لکه ګډه ذبح سره ده چرګ ذبح ده بيزه ذبح ده غوا ذبح ده بعض روایتو کې د غوا نهر راځي او هر چې اوخ دی هغه د پاره شریعت کې نهر دی اوس نهر څه ته وایي اوخ بودره د سینې سره مړې ګور دي نه شروع ده کنه اے دي سینې نه چې کما مړې برته ده نو دي زنه علالول شي نهر دی ته وایي دي زنه علالول شي او زبا څه ته وایي سر دی اے مړې دي زنه علالول شي زبها سره مړې سره جوخت نهر سینې سره جوخت او اغي دی پار دا حکم دی لکه بین النهر وجگنا واللبا اې د مړې نواخلی د سینې په مز کې چې کوم ځای کې د پولار باندې ځا کړه او دا موږ نظاره کړی دا ډېر ناشنا عرب علالي موږ حاج تلو نو موږ په 2200 باندې اوخه غسو قربانای دی پاره ما مرګور ته د قرباني د اوخ کو چې سنت کو باندې شي کنه ځوان کې ها اوس مسله دا ده کہ چری اوخ د نهر دی تی ذبح کی هم یجوز ولکن یکره او وا مذبوحه دا کته نهر کی هم یجوز بس امام بخاری دا وی ار هغه شی چې د نهر دی تی ذبح کی او د ذبح تی نهر کی نو جایز دی او مقام د نهر سری عادت تخی او مقام د ذبح سری عادت تخی اوس توجه کو ماشاء الله باب النهر والذبح وقال ابن جريج انتا لا ذبح ولا نهر الا في المذبح وشكنا لا ذبح ولا نهر الا في المذبح والمنحر توجه کہا دا تفصیل موافق د اجمال على ترتیب اللف نشر مرتب معنی بکے لا ذبح الا في المذبح ولا نهر الا في المنحر نشتر زبا مگر په زید علالی چا حالت دی ولا نهر او نشتر نهر الا فی المنهر مگر په نهر کې معنا صدا د سینې سره جوخت ٹھیک شو قلت ماوی ایجزی ما یذبح
ما یذبح ان انحره سوال آیت کافی کیږي باغ سیز کی چې علالو لکیږي چې زینا حکم قال نام بھی آو ذکر الله بس نام ولی ذکر الله معنی یاد رکھا نام آو جواب څه دی ذکر الله ذبح البقره الله قران کې ذکر کړی دا ذبح د بقره ان تذبحوا بقره فین ذبحت شیئا ينهر جاز او کته علال کې او داسې شی چې هغه منحور وي لکه اوخه جایز دی او النهر احب الیا او نهر ډیر محبوب دی او ذب وذب ستوي قطع الاوداج هغه کټکول درګونو دي الاوداج کټکول درګونو دي ور هغه سلور دي یو دغه نه حلقوم دي او بل دغه نه مریدا او دیم سلام هغه نه اوداج دي تشمري سیبانو جی قلت ما ورته فتخلف الاوداج حتى يقطع النخاع ما سؤالك فتخلف الاوداج حتى يقطع النخاع آیا رستو کول شي رګونا ترتی چې غوس کې ته حرام مغز معنا دا وګوره ایک داسې دی دا سټ اډو کې سټ اډو کې پیژنې کې سټ اډو کې دی اډو کې دن یو نلای دا او پاغي کې رګ وی ایت سپین رګ وی دې ته حرام مغز وی او په ساوري کې چې کم 15 نه پوره کې هغه دی نو کله کله منګه د چرګانو اډو کې ماره سټ خورو چې دا مات کې نه پکې هغه نو داخله کوخري دا حالانکه دا حرام مغز دانی خول پکار استغله ورته دا حرام مغز دی نو دا منګه پکې دا وخورو اوس مسله دا چې دا است علاله دا وګوره غوخه ده کنه دا غوخه ساوري ضروري ده غوخه ده نو دې غوخه کې یو رګ دی مریو بل حلقوم دی یو نه فراغ زی بل نه ساغ استې کیږي دو اوداج دی بالکل مقابل دی یو دی خو دا دی ویني دی اوس کې ته حلقوم غوس کې نو دینه وینه نه وځي مریم غوس کې داغه نه وینه نه وځي دا خو د خوراکو د سادي اصل کې دا اوداج دی درته بالمقابل دی کې د وینه حرکت کې او زی راځي اوس کې چې دا غوس نشي نو شي نه علاليږي اوس یو سره اوداجم غوس کې حلقوم مریم غوس کی لاش جناب یالی اغدر سٹ نه سٹ غوس کی روز کی در حرام مغز تورسی نو فتخلف الاوداج نو اوداج روز پری خودر کنه هغه نو واوړي د مخ کې تلا وې دا خبر جایز نه ده دا مکروه ده او کې چې دا شوشنو ساوره حلال ده قال لا اخالو ګمان نکوم چې دا څه بجایز وي فاخبرني نافع ان ابن عمر نهان عن النخل من کړه د نخنه مراسمه حرام مغز تر رسیدل یقول یقطع ما دون العظم على ريبا کټکه با د ډوکینه کتا کتا ثم يدا حتا يموت معنی څه شو ته سټ اډو کی ته بنه راسي اگے نه وکتا کتا رګونه غوس کی بیا دې پریګ د چلته متیو یې مړ شي چلو قال المسلم من لا يملك من تذبح بقرة إلى قوله وقال فذبحوها وما كان يقول من قال سعيد عن النباس الزكاة في الحلق واللبة يا اللبة جی وقال ابن عمر مرے نوال ترسینی پوری جی وقال ابن عمر والنباس وعنس إذا قطع الرأس فلا باس مطلب یہ سوچو کہ جری دازی چڑکے تیرا چې په ماره دې کې و د بل خوا نه وتا نو جائز ده جی خلاف ولا مکروه چلو قال حدثنا سفيان قال عن هشام بن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأة عن اسماء بنت ابي بكر قالت حل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه موږ د حضرت په زمانہ کې اس نهر کړو بیا موږ او خوړو رسو حدیث را روان دي او شکنه ادا مسله تاسو ابي داود شریف کې ویلي حضرت رسو دوه حدیث یې متعارض دي بین احادیث بعض احادیث حل دا فرض ذکر دي او بعض روایتوں کې ناراضي امام سے رحم الله قائل نه دي بلکې او مکروه وي بیا مکروه تنزیه کی تحریمی وي ول اولاغ تحریمی ده او امام سے لوی دلیل ده لوی دلیل چې هغه نه بار نه دي وي سورۃ النحل کې راضي ول حیل ول بغال ول حمیره لترکبوا وزینا نو کچره دا الله پاک انعامات ذکر کړی دي نو کچره داخل د معقولات نه وي د رکوب نه عقل لوی نعمت ده الله به دا اهم نعمت ذکر کړو
هغه نه پس به رکوب ذکر کړو دیم دا چې الحیل والبغال والحميره حمیر خو پلیت دی بغالم پلیت دی یعنی نو لہذا اسم حلال نه دی جی وفي قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبدة عن الشام عن فاطمة بنت المنذر أسماء قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال نحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وطابه وكيع بن عيينة عن الشام في النهر باب يكره من المسلة والمسطورة والمجسمة. باب ما يكره من المسلة باب دې په بیان د دې خبرې چې مکروه ده مسله دی ته وی چې د ژوندۍ ساورینا اعضا کټ کې وخت کټ کې لیچته کټ کې پتون ته کټ کې پسته وخت لري کې وغیرہ دا حرام دي اور مسبوره اور مجسمه دا دواړه یو دي او بعض وی چې مسبوره چې کمدان هغه پرنده ده اور مجسمه چې کمدان بهایم دي امن تاسو پرې مسبوره د صبره نه ده صبر معنی اترو ده زمانی جاہلیت کې بداسي وو چې خلقو بسجل کو چې غوا یا میخه یا ګډه بيزا آب ادرولا او خلق به جمع شو نو په لیندو او په غشو به وشتلا چل الک راځي په دا علالو نو په غشو به وشتا تر دې چې هغه ذوالحال شو ارتاو بشوا خلقو بیاوي راځي اوس خروج دا یو خبره شو مذکوره او مجسمه څه ته وایي مجسمه هغه ساوري ته وایي چې باغی باندې خلق نخ په خوله چې داول نخ په خو نو په دې نخ په خولو کې جواب مړ شو نو بیا به ځاله په خکړه دین پیغمبر علی السلام منع فرمایل دا او دا د زمانی جاهلیت علالیوی او شریعت کې دې اجازه نشته ده شریعت دمر اعلی دی چاله کده ساوري مخ کې چړکېم نه تیر کړي او شریعت دمر اعلی دی چې په پس چړکېم نه اعلی دی چلو قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس بن الحكم بن ايوب فرأى غلام غلمان وفتيان نصبوا دجاجة فيرمون فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. ګور مولانا صاحب ته خسر دخلت مع انس ز انس لارم علی حکم بن ایوب حکم بن ایوب څخه لاړل ما پوښ کنه دا حکم بن ایوب څوک دی دی باندې علما کرام لیکي چې دا د حجاج ابن یوسف د ترزوی دی او په دی باندې حجاج ابن یوسف خورم واده وا او محدثین وی چې دا حکم ابن ایوب دی داسیو ظالم لکه چې حجاج ظالم او دې هغه د ظلم معلومی چې دی ناستو او خلق چې دنه چرګه تړلې وا او په لیندوی وشتا او دې تماشې کولې ابن عمر سے ولار ورته پیغمبر دې نه منع کړ خدای بندگان داسته کوي امانه دې ناس تماشې کولې ظالمان خدای غسی په ظلم خوشالي زموږ یو استاد هغه په قصه کولې یو سړیو بدکاریان به کولې چې بوډا شو بیا به لکان له پیسې ورکو زموږ مخ کتاب زکار د ګور مال خوند راکړي نو فایل مقبول به پیسې ورکولې به خپل گاډي چلاو اته بنا تماشا به کوله نو دام دې بدکاری او د ظلم منتها وا نو علی ابن حکام ابن ایوب وی فراغ الماننا ولید البی الکان او فتیانن شکتراوی د نوجوانان نسبو دجاجتن يرمونها دوی اترلې وچرګه او وشتله تړلې وشتله فقال انس او دا دجاجی ته دجاجه ولي وچرګه تا وې دجاجه چې د دجنه ده او جوی دجوی لکی تیز رفتاره تا دا راځیوم په منډه او تختیو په منډه وځکه لکه څه دانی غوړې تی نو ګور درنګ راځي او وا بلوزي او کې نیول پس لاړ هم دنه تختی نو دج په معنی سرعت ته په معنی یاتی بسرعت ويذهب بسرعت. وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم من فرمایل د پیغمبر علیہ السلام چودرول شي ساوري لپاد وشتو یا ان تصبر البهائم چې ته اتړي بهائم او لپاد وشتو غوا دې تړلې دا او ګولې میخه تړلې دا اولې چمړ شي یا په نخ په خې چلو.
حدثني يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابي انه سمع يحدث عن ابن عمر انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رجل رجالة وغلام من بني يحيى ايو الکو د بنو يحيى قبیلینا رابطن دجاجتن د تړون کې یو ګټ یو چرګي يرميها او وشتله فمشائل ابن عمر سیف دی چرګي پسې لاړ حتا حلها چې چرګي پرانستا ثم اقبل بها وبالغلام ما هو بیرا وسدا چرګو الک ځان سره فقال حضرت ابن عمر وی اوشکنا دی یحیی ابن سعید تا اسجرو غلامکم ورته اسجرو مان پوښینا ورته دا خپل ماشوم ان یصبر هذا الطيرا د دې نه چې دې تړلو دا پرنده للقتل ز مرګ فإني سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ينهى ان تصبر بهیمه وغيرها للقتل تاسو دې ماشوم چرګ نیولې واوښتلې دغه یروي آینده دې پار چې دا کارونه کی ما حضرت دې درو چې دې نه منع کړی دا چلو فمروا بفتيه او بنفر هغه مسله حتی ابن عمر تیر شه فخوا کې نوجوانانو یاد یو ډلې نفر 3 سے لے کر 10 نسبو دجاجتن يرمونها چرګن تړلې واوښتلې فلما راو ابن عمر هر کله دې ماشومان ابن عمر وکړه تفرقوا انان چرګنو تخدیدل چرګه په دې پری خدا او تخدیدل ورته وقال ابن عمر من فعل هذا دا کار چاوک ان النبي صلی الله علیه وسلم لعن من فعل هذا پیغمبر پاک لعنت ویل دې پاک چا چې دا ذکر کوي چرګانو باندې ظلم کوي تابو سليمان ان شوبا قال حدثنا المنهال عن سيد ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان پیغمبر سے منع فرمایل دا پاک چا باندې لعنت ویل من مثل بالحيوان هر څوک چې مسلکی حیوان لرا مسلکول ما چې ژوندې آزاد کټ کوي یا مثل حیوان معنا نخو ګرځي د حیوان وتړي او بیا په نخه کوي وقال عدي بن سعيد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا جابر بن حنبل قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن سعيد قال سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمسلى نهبه معنی لوټ مار چې چا مال باندې حمله کې وی لوټي او مسلى هغه اعضاء ختمل باب لحم الدجاج وخه خړل وخه نبی پاک خړل دا چرګه حضرت صاحب خړل دا او چرګه پاک او حلال دا بس ها هغه بل د هدايه کې پشاشي لیکل دي فقها علما لیکي چې نیکان خلقین دا چرګه کوڅه گشت چی وی دا د یو ورځ درځ کورتړي او بیا د حلال کی هر شی حلال دی خو چې چرګه حلال ده او دلته دعوت د حدیث مکه تر شوی دی او دعوت کی او سره راغی سرګونه و چرګه په خوي ز چرګه نه خورم الکه ولې نه خوري ما قسم کړی الکه په څه دې قسم کړی ما دې په یو ناکار سید خوراک باندې کتل مانګه کی خوري یا به بل شي خور آی قسم مات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړو چې موږ ورتلاړو چې سورلی موږ راکا حضرت ما زخلیشته بیا چې موږ د आवाज په چراج سورلی واخلې موږ چوڑلا موږ په خپل منځ کې بیا وی چې کې دې حضرت نه قسم یې شي موږ رالو یا رسول الله تعالی قسم کړل نبی رسول او ما قسم کړو خو زما عادت دا چې قسم وکم او دغه نه خلاف خوشي وګورم زاخه عمل وکم او کفاره یمین ورکوم دا حدیث قد مره فی المغازی شاباز غازی قال حدثنا قال حدثنا وكيل سفيان عن ابي ابي قال حدثنا عبد الجليل عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدجاج وقال حدثنا معمر قال حدثنا ابن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن ابي بن ابي تميمه عن القاسم بن زهر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيننا وبين هذا الحي حي من جرم وكان بيننا دازوم وكان بيننا وبين هذا الحي وزمنګا او د دې قبيله په منځ کې من جرمن اخاء قبيله د جرم چې اخاء مواخات بای بندي رور ولي وا ها سربونه فلم يدنت عني فقال ابن فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه وقال إن رأيته يأكل شيئا فقدرت فحلفت أن لا أكله فقال ابن أخبرك أو حدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في نفر من الأشعرين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم حضرت دير غصة كيوجي نعم من نعم الصدقة فقال فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا فقال ما علم ما أحملك عليه ثم أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل فقال إن الأخسرين وإن الأخسرون ترشي دا حدیث کرنا یاد دي کنه چلو فقال فأعطانا 5 زود
غر الزرا اے سپین برگ او سپین کوهانو والا او دا مسو غر الزرا غر سپین توی زرا کوهان کوهان بین قب فلبسنا غير بعيد فقلت لاصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فولى الى ان تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نبكي حولا فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اني استعملناك فخلفت ان لا تحملنا فظننا انك نسيت يمينك فقال ان الله هو احملكم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى خيرا غيرها خيرا منها الا اعطيت الذي بخير وتحللتها نمنا دادا چې د خپل قسم کفاره ورکوا نو بیا را ما حلال شدي باب د بیان د غوخو د اسونو ګوره ائمه ثلاثوی چې دا امام ابن المبارک او شافعی امام یوسف امام محمد دوی قائل دي په دې چې د اوخ غوخه د استغفر الله د اس غوخه چې دا نو دا حلال ده او ته د محللات او ساورونه دي امام ابو حنیفه امام مالک امام اوزاعی هغه وی چې دا مکروه ده او بیا مکروه تنزیهی ده او که تحریمی ده نه قول معتبر ده چې دا تحریمی ده او دې احادیثو کې د استحلال ذکر دی ابو داود کې د خالد ابن ولید روایت تاسو به ویلي التذ نهى عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير ابي داود کې دی خالد ابن ولید سیف من سیوف الله نو الته حدیث کې نه دا او دې کې غنگوی رحم الله په لام او دراری کې لیکلي دي چې ګوره اصل پاشاو کې اباحت ده او نه هی خو راضی نو پس اباحت ناراضی معلومه شې چې مکه مباح هغه نه پس ممانعات راغلي دي او کله چې یو سیز کې حل او حرمت جمع شي نو فترجیح للحرمت لہذا اسنه پر جائز نشو چلو قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا شامنا فاطمه بنت اسماء قال نحن فرسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحم الخمر ورخص في لحم الخيل وشکنا منع کړ پیغمبر اسلام د لحوم د خمر او اجازه ورکو په لحوم د خیل کې خو موږ چې د ابو داود د خالد ابن ولید روایت دی هغه ناسخ د دې لپاره چلو کور کې کوم خورن هني کې چلو شامه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدق قال اخبرنا عبد الله عن عبد الله عن سالم عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم وحمر الاهليه يوم خيبر وبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه تابعه ابنه شابه پک پانور باندې قال ابو سلمة عن عبد الله عن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام وقال عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن ابيهما عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضى عام يوم خيبر عام خيبر ولحوم الخمر الانسيه قد مر هذا الحديث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الخمر ورخص في لحوم الخيل قال حدثنا مسلم شابه ما شاء الله تكفش الله دل استخذ دركي شابه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخمر قال حدثنا ساق قال اخبرنا يعقوب بن الله قال حدثنا ابي انصار عن ابن شهاب عن ابا ادريس اخبره ان ابا سلمة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم وحمر الاهليه تابعه بجديه وقال عن ابن شهاب قال مالك ومعبد والماجشون ويونس وابن ساق عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع قال حدثنا محمد بس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع دا بلا مسله ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا د خورلو د هر هغه سیزنا چغه زیناب من السباع ده زیناب خو پیژنې کنه زیناب یعنی یاکل بالانیاب ورغه خونی رباعی د بره مینس کی دو کټه دا رباعی دي دارنګ انیاب دي دو دی خو د رباعی سره جخت او دو دی خو رباعی سره جخت دا انیاب چې کم دي کنه دا غاخونه تیر غاخونه اردو کې ورته غالبا کچلی وای کې کچلی وای کچلی پوجو کنه اوس لکه سپیشل دوی چې شیخ خوري د دې دا غاخونه د دې غاړه چې کمی دا تیری پشان د میخون وی نو پښو د انیاب نه دا سبا زی انیاب نه دا نو دارنګي منظرې شو نو دارنګي ګډړ شو دارنګي شرمخ شو پوجو کنه دا ټول زی انیاب دي نو دارنګي علماوی چې دا سلحفات چې کم د شمشت
دام د زی انیاب نه ده او شو کنه د دې خورل چې کوم دی هغه جایز نه دی ٹھیک شو زی انیاب پوشي ما یاکل بالانیاب هغه غاخونو تیرو سره دا خلچو ته کګه کی شابه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الحميد بن ربيعه عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقال التي الخمر ثم جاء فقال راغي یو سړی خورونه او خوړې شو خلاص شو بیا راغي خورونه او خوړې شو خلاص شو بیا راغي وی افنیت الخمر ختم شو فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الخمر الاهليه فانها رجس غنددي وغنددي فكفئت القدور نو الټکړې شوی کټوي ٹھیک شو وینا لتفور باللحم او خړ کېدل پوه کنه زما کېدا الله دې په خزانو موړ کا واخ کېدا دعا می درته وکړه کنه یار واخ کېدا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد القدس الجابر بن زيد في زمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر الاهليه قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر یعنی دا خبره موسره حکم ابن عمر او غفاری سے کولا بالبصره په بصره کې ولكن ابا ذلك البحر ابن عباس یاد کړه وابا ذلك البحر ابن عباس یو سړی بخاری ویلا وای انکار کړی د دینه بحر ابن عباس معنی ابن عباس یو زیو چنمه بحر دا معنا غلطه ده ها وابا ذلك البحر او د دې د حلت نه انکار کړو بحر العلوم هغه شخصیت چې د علم دریاب وسوکو ابن عباس جی وقرا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما باب د بیان د حکم د خوراک د هر هغه سیز پنجدار د درندگانو نا جی چې شی په پنج کونی وی اب تیرو غاخونی خوري جی قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن شعان بن شعبة عن ابي ديس القولاني عن ابي ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب نسبائي تابعه يونس ومعمر بن عيينة والماجشون عن الزهري باب جلود المیتة ګوره مولوی سیوا باب د په بیان د حکم د سرمنو د مردارو ګوره مسأله خدا د چې کل اهاب زاد بغن الى اخر فقط طهرا الا جلد الخنزير والآدمي وشو کنه یو کې چې کوم دی شرافت کامل دی او بلکې نجاست دی خدا معنا او مشهور په فقہ کې دا قصیده نو خو اصل حکم دا دی چې جلد الخنزير ذکر دی او د انسان ذکر نفس شرافت په تور دی ورنه د انسان سرمنه د جلد دینا دا داسې دینا چې په دې باندې رنگ وخی دا په استعمال کې راتلی نشي کینینو د خلقو په دشمنانو سرمنه نه وکړي د خپل دشمنو بیا کور کې ژوند دا کړی و عقل قضا چې ساره پلار سره نه غفرته خو اوزین ان شاء الله د خیر سره تخیل ورته علماء کرام صلاح امت اوس یو ګډه دا بیزه دا غوا دا او شو کنه ګډه دا کی بیزه دا کی غوا دا او کی میخه دا په خوا خلکو میخه دنیا واخله د میخه او غوا تشه توره غوغا او شو کنه ګډه او دنیا واخله په بډا او واخله بیزه د دنیا لوی د مزه خو شو بدی معنی نو اوس د دا شیطان مردار شو غوا میخه مردار شو تاور سرمنو باسی وو کینا نو حکم حدیث دا دی چې غوا میخه د مردار شي نو الا لکا هغه نه پس دغه سرمن هغه وباسه خپل په فایده کې ته لاګول شي لکه حضرت بلاره تو بيزه مردار شي وا او خلق راخله وسکوي ویجی مردار شوی دا و نکبت سرمن خو دیو باسه ځان لکنه وی مردار ده وی سرمن خو نه ده مردار کنه سرمن یو باسه او خپل پیدا کې واخلې هغه حدیث دی ها
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب انه عبد الله بن عبد الله اخبر ان عبد الله بن عباس اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات میتا حضرت صلی الله علیه وسلم تیر شپ خوا کې یو غړي مرداري خلق راخلا فقالوا هل استمتعتم بإهابها ولتاسو فدوان غصد دي پسر منی باندې قالوا انها ميتة قالوا فرمایل انما حرم اكلها کہ مردار دا نو غوخه د خوراک نه دا هر چې سرمندانو په خپل پیدا کرا غسته شي. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عثمان محمد بن حميد عن سعيد بن عبدان قال سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة لا تقل بعنزة لأن العنز هو الرمح وقد مر في أوائل الكتاب في كتاب الصلاة مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة يوبز مردارا فقال ما على آلها نشتے پا آل دی لوین تفو بی ایابها نشتے سحرج پا آل دی بیزی باندی کیا غی فیدوار لی دی پا سرمنی باندی. باب المسکی باب دی پا بیان دا حکم دا کستورائی کی کستوری پی جنے کنا ورم ریس سیوہ اسے پی جنے اسے دا یو اسے یو پرندہ دا کنا اے بایمہ دا اے چار پای دا او د بیزی په شکل باندې دا او دا هر وخت کوم د کنا په تیزه رفتار روان دي او ما لیدلی دي بالکل د بیزی په شان تنګي او بالکل لکه چې نیل دي بیزو کوي بس بیزا را او دا هر وخت منډي دا د دې په دل نامه کې وینه چې کومه دا هغه چې کچھ اوچ شي نو مس کې انبر ته جوړي او دا انتهایی خوشبودار شی دی خیال ورته اوس دې کې دا چې امام بخاری د مسک خبره کوي حکم د مسک دی استعمال د مسک خو جایز دی لکه سرمن جایز ده چې حلال کې سرمن جایز شو وغنی شو پړې د اوسه مسک د اوسه نه جوړیږي او بغیر د حلالین نشي جوړې دي لہذا اول به حلال کې بیا به دغه غوخه حلال ده او بیا دغه د غوخه ناغوینه چې کومه ده د ناموس څخه هغه چې اوچ شي مسک به جوړ شي. نو ته چې کتاب الذبائح ده کنه نو مسک په ذبائح کې څنګه راغی الکه اصول د مسک بعد ذبح ذبا حصول المسك بعد ذبح الذبا ذبا بالا لکی نو مسک بدت ملا شي ځکه حکم د مسک ذکر سره. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة بن محمد بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مکلوم ند یو زخمی یکلم فی الله چغه زخمی کړي شي د الله په لار کې الا جاء يوم القيامه مگر حاضر بشي د پر د قیامت وکلمو یدما او دغه زخم چې د وینه بغورځي خو اللون لون الدم والريح ريح المسك چې ګول رنگ به خود ویني وي خو خوشبو به د مسک وي. حدیث ولراو اشاره او توجه کا اشاره دې طرف ته دا الکه دا مسک چې کوم دی نو دا حلال دی مسک جائز دی استعمال بهتر اولاد دی ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې لوی تعریف فرمایله دي. چلو مخکزا دا دې زم ته مخکې ویل شابه تکړه کحامل مسک پشان دو چتون کې مسک انبر دی ونافل کیر یو پشان د فکون کې د بنای دی د لوهار وحامل المسك چتون کې مسک اما ان يحذيك یا قوت تعالی اسدر کی و ایمان توبا منو یا بت پي واخلي وام ایمان تجمن ريحا طيبا او کتاله درنک نوری طيب خو خوشبو ده هغه تا تورسیږي ولشي کنه هغه تا تورسیږي کنه ونافل کری او فکون کې د بنې چره اما يحرق ثيابك یا بغتال دغه جامع اوسوي یا کو بدستا جامع اوسوي او ایمان تجرمن ریحن خبيثتن او یا بری خبيث دغه نه تا ترسي اس کې هم خوشبو را لگا هستا خبره واخیره. باب الارنبی باب دې بیان د خرگوش
وای اوسه خو پیژنه کنه سوا ارنب ستوي سوي ته وي او محشد دې پینځه صفات ذکر کړی دي یو د دینه دا دی چې ارنب لغت والی کې دی په خبر ارنب یو داسې شی دی په شان د سنوري دی وګونه یې دنګ دي مخ یې خپل لنډي رستنه وچته دا د لغت کتاب لیکل دي کنه د بیا ته وګوره کنه او چې دا اوسه دا څه شی دی خرګوش کوم دی وای دې کې پینځه صفات دي یو دا دی چې جبن کثیر دی انتهائی بوزدل دی او دیم دا دی چې په دې کې کثرت سبق دی سو کې رسول نشي دریم دا چې دی یو کال نرین بل کال مادوي عجیب شی دی او بل دا چې انها تحیز دل حیز مرضی او پینځم صفات دا دی چې دا او د کیږي په داسې حال کې چې سترګې کولاوي او شپږم صفات دا دی دا به ځان نه ما شپږم صفات دا دی چې چا د زمين تکلیفي دقیق وخت دی له علاج دی دغه کته الله څخه نو مانا چې يحذيك او باندې عمل شي کنه خدای بنده مخه دا وفي قال حدثنا ابو الوليد وقال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن مسلم قال ان قتل ارنبا من ارنبا فناخذ المرسهان فصرفهم فنغيبوا فاخذوها فجئته بها الى بيت حتى فذبحها فانبعث بوليك او قال بفحجال النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها شابه دا مخې ویلې نه باب الزبد بعض بیان د سمسری دا مخې ویلې نه شابه او کنه مړه مختصر حال سره خبر نه کې مختصر داسې ویل شابه قال حدثنا بلال بن هلال سمعت ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الزب النص اكله ولا احرمه شابه سي وفي قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن هشام عن ابي امامه عن ابن سعد بن عبد الله بن عباس قال عن خالد بن وليد انه دخل مع رسول الله بيت ميمونه فاوتي بالزب محنوز مخې ویل شابه قال بعض الناس اخبروا رسول الله صلی الله علیه وسلم بما يريد ان ياكل الى خبر کې حضرت سے پاغسی چې د اراده د خوراکي فقالوا هو الزب يا رسول الله فرفع يده فقلت حرام يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني افوزي غنم چې بدي غنم قال خاوي فاجترت ما ځان تراک فاکلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر او دا د اسمه کې تیر شوی دی او مسلم 151 کې دی حرمت ذکر شته او په ابو داود کې نهار رسول الله اکل ضب مخکې شابه تکړه طالب جانا بعض چې کله واقع شي منګه په سمني جامې دی په غوړو ټینګو کې اوی ځای بیا په ویلو کې ویلی پینې کنه توجه کوه الکه دا منګه چې دا منګه خو پینې کنه او اینه وای دا نفس منګه پلیت نه دی وای کتاب لیکي نفس ذات منګه پلیت نه دی اوس کې چې دا منګه په غوړو کې ارتاو شي نو څه وکړي منګو چې دا غوړي په دوه قسم دي غوړي مایا چې ورته ټینګ وي او غوړي مضاف یعنی ویلی کې ټینګو غوړو کې دا جمع کې ارتاو شو نو معنا القوا ما حولها جوړه کې سره ودا ذکر کې او دا خان په پکې نه راو باسي او دې څه کوم نږدې غوړي دي هغه به بار ورته تخیل ورته او باقی چې کوم ته خوري شي عندنا لیکن ارچ سامنے ماعیدی منګوي چې داږي کې ماحول شته دا آی کې سمسای کته کوي نو کم درو راو پاتې لہذا هغه ته نشو پړلې شوافی وی هر یو د غړو دغه حکم دی الکو ماحولها مګر ماحول خو چې وینو اله کنه چې ماحول نشته نو څنګه سب استعماله ها اوس دا خبر چې داسې غوړی وی پدې شو دا یې څه حکم دی نو موږ وی چې لکه بغیر د عقل نه هر څه کول شي حتی چې تخصص یوم شیخ بشرط البیان خرصول شي امام مالک رحم الله چې خرصول نشي انو ارس کول شي شافعی وی چې په هر څه کې انتفاع جایز ده چې څه کوي نو مرضی ده یار خلاص مخیرا بغیر عقل نشمه قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة نصرت وقد في سنة فمات بصير النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القها ما حول وكله في يوسف كان بينما قال يحدث عن الزهري وعن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول لا الا عن عبد الله بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعت منه مرارا وفي قال حدثنا عبد الله قال ميمونة فرمائے جو سمیت مرارا مکمل بار میں اوریدل عبدل ته جمنګوي ښا
نو دا ابو داود تاسو ویلې به دا ویل دي 181 صفحه د ابو داود کې البته کې حدیث کې د جامد لفظ شته بعض خلک هم باندې اعتراض کوي کنه چې تاسو چې دا حکم په باندې جامد دی او دا حکم خودل ته مطلق دی ذکر دی نو کې الحدیث یفسر بعض و بعضن ابي داود جلد ثانی 181 کې راځي چې دا هغه غوړي دي چې کوم جامد وي کوم غوړي جامد او التکی رواج ته دا 181 ګره بابن فی الفارۃ تقو فی السمن وشوي القوا وما حولا وكلوا برته حدیث ده ګره ورته اذا وقعت الفارۃ فی السمن فإن كان جامدا فالقوا وما حولا وإن كان مائعا فلا تقربوه شته کې سره او که ما یې ګوره نږدې نشي طالب جانور دا دارنګ نه سایت دویم جل 191 صفحه قد مره چلو وفي قال حدثنا حسن قال اخبرنا عبد الله بن مسعود الزهري عن دابت تموت في الزيت والسمن وهو جامع وغير جامع امام زهري تپوسش عن الدابتي فبارد الدابي مراتب دغه منګ دي تموت في الزيت والسمن وهو جامد وغير جامد الفارط وغيرها کہ اگر جامد وی کہ غیر جامد وی منګ کوي کہ غیر منګ کوي بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بفارة ماتت في سمن فامر بما قربا منها فطرها ثم وكلا حضرت خدا نے جامد ذکر نه لري کنه حضرت وی چې بس منګک پدیته مرشه د دې خوانه وخت وړي بارو ورځوا انو ته خوري شي موږ دا حکم په مار دي جامد دي ابي داود 181 شابه عن حديث عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن واسع بن قال عن ميمونة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فارس سقطت في سمن فقال القوها وحولها وكلوه باب العلم والوسم في الصورة باب د بیان د عالم د نخ جوړولو والوسم او د داغ په صورت په مخ ګوره علما کرام صلحای ځان توجه کوا ساورو د پار داغ لګول جایز دي خو په شرطي کې چې د علامت ته پاره اگر بعض وین کې اجر وی کنه نو ځای دوی سه یو داغ ولګي وي چې دا د فلان کې نه خدا دا جایز ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد د مال غنیمت ساورو باندې داغ لگاو خدا داغ لپاره د علامت ته خو په شرطي کې چې په مخ باندې مسلم شي په ټوټیو لگاوا په پاندایو لگاوا یا په غوګو لگاوا امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې سیخ ګرم کړو او یزو چې لاړما یو بيزي غوګي داغو چې دا نه خو چې دا د مال غنیمت دی خدا جایز دی جی انه کریا ان تعلم السوره بدګنلو چې نخو لګول شي په مخ یو ساوري فقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب چوهل شي مراد ضربنا دقه ده چې نخو لګول شي دا تابو قتيبه حدثنا عن قضيه عن حنزلة وقال تضرب السوره او وهل شي سوره معنی دا کو شکل صورت باندې وبي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن اسم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وفي مرد له فرأيت به يقسم شاطا حسبته قال في اذانها ګرما ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاغي نخل یاسمو شاطن داغي لګاو په یو غډي حسب ز ګمان کوم چې فی اذان هدی په غوځو چلو هغه حدیث مګ ویل دی خوایا بعد بیان دي خبري اذا صاب قوم غنیمه کله چې قوم ته غنیمت ملاو شي وذبها بعضهم غنما او بلن بغیر امر اصحابهم علال کدی بعض اوخان یا غډي بيزي بغیر د امر نه مرا اجازت ته بغیر امر اصحابهم بغیر د اجازت ته مرګور دویلا لم تو کل نه بخري لکه اوس موږ حدیث وی پیغمبر اسلام وی چواړه وای بس لوجد حدیث رافی قد مرا وقال طاووس وإكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه یا اطرحوه خوشی دا غل یو شی راوړی دی او حرام دی او که تعالی په خګلان وای نه خوري غوري مکه دا
قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الوحيد قال حدثنا سعيد بن مسلم قال ابا بن رفاعه بن ابي عن جدي رابي بن مدينه قلت النبي صلى الله عليه وسلم البته زمدي عاشر ابن بطال نقل کړی دي چې سره دا روایت دا قول طاووس او د کریمه ده چې دا غلا شي د غل نه نشي خوړې باقی فقهاوی چې جایز ده ذکر چې نفس الامر کې او شی حلال ده چې مجرم ده غل ده جی ان نقل ابو اذن وليس معنا مدن قال علينا واجب وما نردم ما نردم وذكر لا تقولوا ما ام فقولوا ما لم يكن سن ولا ذكر وصححت من ذلك مسن فعظم وما ذكر فما استاد دې سویل خیر لغمک آرام سره وای بس وبدل حبشته وتقدم سرعان الناس فاصاب من المغارب والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فامر بها فاوقتئت فقسم بينهم وعدل بعشر شياه ابر کړ یو اوخ په واز د لاسو ګټو ثم ندب عيدا من اوائل قوم ولم يكن معه خير فأباه رجل بسالم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابل الوحش فما فعل منها هذا أوفر هذا ففعلوا مثل هذا باب إذا ندب عيدا من قوم لقوم فأباهم بعض بسالم فقتلوه وأراد إصلاحهم فوجعه مراد اسلام باندې پوښي اوس مګ ویل چې مزبوره مجسمه حرام ده اوس دا اوخ چې تولې په نخې باندې دا حرام نه دي په مراد اسلام ده ځکه الله سره زینا او دغه زبو تختی نو اونګه چالال کو سوخ به اوخري سړي ځکه جی خبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن عبيد الصنابسي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن ابي بن رفاعه عن جدي رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنادى بعير من الابل قال فانا معه بن سلمي فحبسوه قال ان لها اوابد كوابل الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا وقال قلت يا رسول الله انا نكون في المغازي په سفر د جهاد والاسفار يعام اسفار فنريد ان نذبحه فلا يكون مدن قال ارن معنا زر علالوا پارا غسی چوینه توی او ما نهر دم انهر ویل یا نهر ویل الفاظو کې تردد دراویل وذكر اسم الله بكل غير سن وظفر فان السن عظم وظفر بدل حبش باب اكل المصطلق لقوله اكل المصطلق اوس یو شی دی او تو تلاچار شوی نو خورې شي خو به صد رمق او بشرطی کی دمره خورې شي د حکم دی یو سره وګړي فاقه وځي کنه یو سره وګړي شوی دی او بل شی د خوراک نه ملایي سوا د محرماتونه نو اجازت شته ده حرام سیزه بشرطی کی چې بل شی نه ملایويږي یو بشرطی کی چې دمره خوري چې حیات په پاتې شي بشرطی کی چې حلال نه غړي بشرطی کی چې عادت نه ګرځي بشرطی کی چې ځان سره واپس نه راوړي نو بیا حلال دی اسنه دا پیږه شرط چلو يا الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم بالله فلا اثم عليه وقال فمن سوره ما فاسد غیر متجانف لاسم چنی کگیدن کے گناہ تا وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم يا مؤمنين وقوله قل اجد بما اوحي الي محرم الاله او دم مسفوحا قال ابن عباس محراقا دا دمن مسفوحا بيول شوی ابن عباس صرف د مسفوح معنی کې محراقا تیول شوی وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا دا ایوب خو مور کې غاده خیر سره